دا د ریسکي واله چې تر څو را رسېدل نو به زمونږ خانه تا خانه کړې وه بس تبۍ راله کړې وه هر څه ایره شول تباه شول غرق شول خلکو کروڑونو روپو تاوانونه وشوه دی بیا راورسېده بیا ویډیوګانې وکړې ما سره دې وخت کې یو بل دکاندار دې وخت کې موجود دی چې هغه د اور نه یو څو غنټې مخکې چې کوم دی نو هغه د 10 لک روپو خپل دکان ته سامان وروړو کپړې وروړه او هغه 10 لک روپۍ چې کوم دی نو هغه د اور د یو بسر کې په وجه باندې هغه نن ټول چې کوم دی نو هغه ایره شو. دې وخت کې موږ سره هغه دکانداران موجود دي. څه وایي جي څه افسوسناک واقعه ده څه وایي؟ نو بس دې په باره کې موږ دا وایو چې بس پرون مو لیله مال راوړو د 10 لک روپو لپاټه موله نوې راوړله او مو کېښودله بس لاړو دوکانونه هم بند که مونځ ته لاړو موږ ویل مونځ به وکړو بس کور ته لاړو چې بس بیا خبرېدونو سکنډونو په حساب باندې چې کوم دی بس بیا هغه نوم او نشان یې بالکل د دوکانونو ختم یو شی هم پکې بس نه و بس بیا او اچانک ولګېدو او بل دا د ریسکي واله چې تر څو را رسېدل نو به زمونږ خانه تا خانه کړې وه بس تبۍ راله کړې وه اوبو واله چې کله راتلل هغوی چېرته ګنټه پس بیا راورسېدل چې کله هر څه ایره شول تباه شول غرق شول خلکو کروڑونو روپو تاوانونه وشوه دی بیا راورسېده بیا ویډیوګانې وکړې نو دا بیا تش بیا بعد کې پیسه چې بس د سړي په لاړ مېرمنې غرق شي تباه شي او یوازې څه کې زمونږ پکې د ترور زامنو نور دوکانونه او 4-5 دا ماما دوکان مې پکې و ده وله چې کم دی پرونه هغه وړوکی ترور زوی مو یتیم و هغه پکې پرون مال کېښودلو دوکان کې ګودام نه ولا راوړلو د تقریبا داسې 1.5-2 لک روپو ګړۍ مړۍ وي هغې پکې کېښو هغه پکې لاړې بل دا دوکان که ته وګورې دې په دوکان کې 15 لک نغدې پرتې وي د اوبرۍ دپاره چې سار به اوبرۍ له ورکړو دا 2-3 دوکان یې د فرنټ د لوښو پیسې هم لاړې او دوکانونه هم لاړه غرق هغه دغه چې کوم دی مطلب کرنسي پکې اوس د 15 لک مکمله پیسې پکې ټولې لاړې 15 لک روپۍ کې 10 روپۍ نه دي بچ شوي او بس د سکندونو کارو بس مانځل خلک تلي او څه کورونو ته چې بس بیا راتله بیا پکې سم نو او د یو سیټ نه نو د 4 سیټونو اور لګېدلی که یو سړی و چې یاره زه په موقع ما به بچ کړی دا به مې کړو نه هغې کې بس بیا سم نه کېدل